بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. اوله کې موږ با شروع کړو د طهارت. هغه یو نجاست حقیقي دی، نجاست حکمی دی. نجاست حقیقي داغه خبر شو چې په دوه قسم دي، نجاست غلیظه او نجاست خفیفه. نجاست غلیظه نه په ست طریقې سره پاکي حاصلول دي او څومره نجاست ویني پای سره مونږ کیږي. د نجاست خفیفه مبارک هم دا خبر شو. دغه نجاست حکمی، نو نجاست حکمی دا یا وړه بیا ودسی او لوی بیا ودسی، حدث اصغر او حدث اکبر په دوه قسمه باندې. لري دې پورې چې څومره باسو دا د حدث اصغر نه اند وړي او د سینه د وړي بیا او د سینه د پاکۍ لپاره دا او د ذکر وو. نو ای په باره کې مختلف خبرو شو، دا د فرض، دا د سنت او دا د مکروهات، دا د مستحبات، نواقض، دا د نا مختلف خبرو شولې. و د دې بعد د حدث اکبر نه د پاکۍ لپاره چونکه غسل ضروری دی، نه لګي د غسل خبره اترې کې. نو د ضرورت هر چا ته راځي، د غسل ضرورت کم کسان ته راځي. نو د لګي د غسل غلاول تحقیق کې لغوي اصطلاحي معنی به وي، بیا چې د قرآن او د حدیث نه ثابت دی. او دغه شانتي د غسل فرایض او د غسل سنت کم طریقه د غسل په ست طریقه باندې ست طریقې روزنه غسل فرض کیږي، کله غسل سنت کیږي. نو دا ان شاء الله وایي. نو الغسل او فرائض او انواعه، غسل د دې فرایض او د دې قسمونه. الغسل لغتا اسم للاغتسال، و غسل دا اغسطه شوی د اغتسال نه، من غسل یغسل د باب ضربه یضربونه، یعنی د باب ضربه یضربونه دا غسل جنن دا اغسطه شوی دی. او غسل څه دی؟ اساله الماء على الشيء، په یو څه باندې اوبه اړول. اساله الماء على الشيء، په یو څه باندې اوبه اړول. وبلفظ ويلفظ بضم العين، او دې تلفظ کیږي په ضمیر عین سره، نه غسل ویل کیږي، غسل ویل کیږي. وبكسرها، او بکسر در غسل هم ویل کیږي. وضم العين هو الدارج بين الفقهاء، او ضمه پر غین باندې دا د فقهاو په نسبانه مستعمل ده. لکه پوه شوي، یعنی غسل چې دی غسل صرف انزل ته وي، او غسل چې دی نه دا په یو څه باندې وباړول، غسل ورته ویل کیږي. او غسل دا د فقهاو په نسبانه راځي دی. وفي شریعت، او په شریعت کې لکه مطلب د شریع تعریف سره، هو جریان الماء على البدن، اړول د اوبو په بدن باندې، بحيث يستوعبه جميعه، په دې اعتبار سره په دې سره چټول جسم لره راګیر کی، مطلب په ټول جسم باندې اوبه اړول دې د غسل ویل کیږي. جریان الماء چې جاری کېدل د اوبو په بدن باندې، اړول د اوبو په بدن باندې، بحيث يستوعبه جميعه، په دې سره چې ټول بدن سکی راګیر کی. خالی مکه او مشروعیته، او د دې هغه مشروع کېدل، مطلب دا کنه چې دا څنګه مشروع شوی دی، دا د دې په شریعت کې دا څنګه جایز شوی دی. نو الغسل مشروع سواء كان للنظافه او لرفع الحدث، غسل دا جایز کړل شوی دی، جایز کړل شوی مطلب په شریعت کې مقرر کړل شوی دی. سواء كان للنظافه، برابر خبره ده کده د پاکۍ لپاره، یعنی غسل کده پاکۍ لپاره، وسواء كان شرطا للعباد او ام لرفع الحدث، یا بیا د سیل لري کول لپاره، د لوی بیا د سیل لري کول لپاره. وسواء برابر ده كان شرطا للعباده ام لا، چې د دې عبادت لپاره غسل شرط دی او کنه دی. الهغه پوه شو به باندې مطلب دا کوي هر قسم غسل جره د غسل عام طور باندې درې قسمونه راځي. بعض غسل صرف د پاکۍ لپاره لکه د جمعې د ورځې دا شو، او بعض دې چې هغه د لوی بیا د سید لري کول لپاره لکه جنابت، حیض، نفاس دا راشي. او بعض اعمال دي چې دغه لپاره شرط غسل جرن دا شرط لکه ورسره براشي. نو کراغي لپاره عبادت لپاره دا غسل شرط او کني شرط، یا غسل چې د پاکۍ لپاره کیږي، یا غسل چې د بیا د سید لري کول لپاره کیږي. د دې ټول قسمه غسلونه دا مشروع دي، یعنی په شریعت کې دا مقرر کړل شوی دي. ودل على مشروعيته الكتاب والسنه، او د دې په مشروعیت باندې دلالت کوي کتاب او سنت. اما الكتاب په کتاب کې یعنی په قران مجید کې آیاتونه دي، منها قوله یو داګینداره ان الله يحب التوابین، بشک الله تعالی محبت لري د توبه وستونکو سره، او يحب المتطهرین،
او محبت ساتي د پاکي کوم سره یا مطلب کوم کسان چې توبه وباسي الله تعالی او سره محبت کوي او کوم کسان چې پاکي حاصلې متطهرین څه مطلب دی اے المتنزهین عن الاحداث چې د بیا د سونه ځان پاکونکي دي کوړه بیا د سی او کلوې بیا د سی خدای نه ځان پاکونکي دي والاقذار الماديه والمعنويه او هغه مادي ګندګي او د معنوي ګندګي نه مادي ګندګي یعنی هغه ظاهري ګندګي د ویل کې چې داغه مو تخکاری او معنوي ګندګي چې موږ د نخکاری لکه انسان جنوب دی دا انسان چې د جنابت شوی دی نو دا پته نه لګي په ظاهر باندې کې په دمانه صدقه نشته نه په ظاهري زمانه څنګه نخکاری لیکن د معنوي تور باندې ګندره پوه شو به معنی نو تو متطهرین معنی سره المتنزهین عن الاحداث چې دا د بیا د سونه ځان پاکونکي دوړه بیا د سیده او کلوې بیا د سیده والاقذار الماديه او هاي ګندګي چې هغه ظاهري وي والمعنويه او هغه ګندګي چې هغه معنوي مطلب دا دی چې موږ د ښکاری نو ظاهري هغه مطلب صاحب وجود باندې وس لوی بول لګی دی یا واړه بول لګی ته انه ندی انسان هم لازم دی وجود دې بیا ګندګي دا چې دا نه ښکاری لګي انسان بیا ود سره غسل به لازم شوی دی نو دا ښکاری نه واما السنه او سنت کی داری فاحاديث من هذا دين ما رواه البخاري هغه امام بخاري رحمت الله علیه نقل کړی دي عن ابي هريره رضی الله تعالی عنہ حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نقل کړی شوی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق على كل مسلم فهر مسلمان باندې دا حق دی ان يغتسل في كل 7 ايام يوما چې دې غسل وکي په ورځو کې یو ورځ یعنی به هر مسلمان دا حق دی چې د په ورځو کې سور دی یو پیر غسل چلندا اگر جمعې په ورځ باندې منګه غسل چلندا کوم ها یغسل فيه راسه وجسده چې دی به انځي بای خپل سر او خپل ټول جسم ان خپل سر به انځي او خپل ټول جسم به انځي لکه په څه به معنی یو یفترض فی الغسل 3 امور درې کارونه دغه بس لغه وای نو بس فکر کړی دوګه درې کارونه جنین دا غسل کې فرض دي نمبر 1 المزمزه څه دی ویل کیږي خلو ته اوبا اچول نمبر 2 الاستنشاق پوز ته اوبا اچول او نمبر 3 ایصال الماء الى جميع البدن ټول بدن ته اوبا رسول بحيث لا يبقى پدې سره چې باقی پاتې نشي مکا فی البدن پدې بدن کې مکان یابس وځيږي مطلب دا دی په غسل کې درې فرض دي په غسل کې چې کله ستا فرض ادا نشول په هر عمل کې چې فرض مخکې خبره شوې ده په هر عمل کې چې فرض وي نو دا غیر لپاره دا خبره چې دا کارونه په خامخا کې چې کله په دا کارونه ونه کړل شي نو بیا هغه عمل نه کیږي لکه په دې غسل کې درې فرض دي یو مزمزه خلی ته اوبه اچول نو خلی ته په دې طریقې سره اوبه اچول چې راټوله خله دې لمد شي دا ټوله خله غرغړه ضروری نه نه لکه انسان دې اوبه وسکلې او دا په ټوله خلی ته اوبه ورسېږي ولاندې ورسېږي نو بس دا خله وینځل وشولو کدا غرغړه نه کړل خیر ده و عام طور باندې چې وبرسي او یا دغه په ټیم کې د غسل په ټیم کې سکوبنس کې دغه بالټي دا اوبه یا دغه نس کې ونه غرغړه ده غرغړه مطلب پوه شو به معنی او با خله دا واچي او لګټي وېړه غیر وېړه او داس لګ دغه چې د مړی د لګټي ترخشي نو دقه تا او کدا ټیټ کړي نو مړی ته رسول دې مړی نو ورواړه ولې جو خیر ده پوه شو به معنی نه کنه پروژه کې سکوبس کې شي پروژه کو چې د مړی ترخه کړله پروژه کو د مړی ترخه کړله یا ورته وبا چولې نو بیا کو د روزه ختمه ده پروژه کې با سب خله به کنګاله دنه به وبا او غرغړې باندې کې بیا چې کله روزه دی ما تکړه بیا ځان ورسو غرغړې کوا او په دغه ټایم کې په پروژه کې بدل سب خله ته وبا واچي دغه شان دی پوزي ته وباچه نو طریقه دا ده چې پوزي ته وبا لوګټي ونی سي نږدې بګه او لک صاحب راکاږي نو چې ستاره مړی دا دغه پوزي دا ډټ ته چې دا وبا ورسي مطلب دا پوزي دی لوګټي ترخشي کنه نو مطلب دا وبا برابر رسېږي پوه شوې خو په دې کې احتیاط دا پکار صرف لږ معمولی غونډه کې تر خواله پکار دی اوس دا او دا صرف یو پیرا چې اوس ترې کې او په مخه دا اوپر راکاږي نو دماغ به نشي لیونه بشي لکه دا خلک چې لیونی کی کنه او بیا د یخني وي یو ټینشن دی یو پکې دغه دی چې دا دماغ وچوي دماغ په دغه راقودو باندې وچ کی په مخه باندې ورته اوپر راکاږي نصیب یو پیرا خدا هم فکر دې پدې کې پکار دی چې پروژه کې بلا عمل نه کې دغه پروژه کې مری ته وبلاړي یا پوزې ترخش ولا نو بیا خو ختم شو روزه
هغه پوه شوي او به عام حالاتو کې به دغه به طریقه به دغه پوه شوي پوزې د به اوبولي سي لوګټې به راکاږې نو ستا پوزه چې دا به لږه ترخه به شي بیا به د هغې نه بعد به هغه پوزه به سوڼ کې چې هغه اوبه ستا اوس د دغه نه راوځي د دې بره ډډ نه د اوبه راوځي هغه به خبره باندې پوه شي په ګس تاسو باندې پاکې او په ټول بدن باندې به یو پیر اوبه اچول دا چې یو ځای ستا په بدن کې وچ پاتې نشي دا شانتي کم ظاهري جګونه چي دي اصل دا شونډې ظاهري دي ته به وبرسه نوم دې پای کې به ګوته وې دا شانتي غوګونه دي بده کې به ګوته وې ترخونه دي ملا د هر ځای چې څومره هم ده یو ځای کې وګچ پاتې شو نو بس بیا ستانه کې غسل یو پیر فرض ده او درې پیر سنت ان شاء الله سنت په سبق کوی نو یفترض الغسل یفترض فی الغسل فرض په غسل کې درې کارونه نمبر 1 المزمزه خلی توبه اچول الاستنشاق پوزه توبه اچول او ایصال الماء الى جميع البدن ټول بدن ته اوبه رسول بحيث بدیه سره لا يبقى في البدن مكان يابس چې په بدن کې وځيږي پاتې نشي چې بدن کې وځيږي پاتې یاد بشي او